بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 19 دی. نن به انشاءالله مونږ د معرب په لحاظ سره د کلمې دوه قسمونه وایو. اول مونږ ویلو د کلمې درې قسمونه دي، هغه د ذات په لحاظ سره یعنی د ذاتی لحاظ سره کلمه درې قسمه وه: اسم، فعل، حرف. اوس په مونږ د اعراب په لحاظ سره وایو چې یاره د اعراب په لحاظ سره د کلمې بیا دوه قسمونه دي، نو یو ته معرب وای یو ته مبني وای. نو انشاءالله دې باره کې نن بحث کوو. فصل مصنف رحم الله دلته کې د بدان کې نه نوې سبق شروع کوي. بدان کې ته پوه شه چې جمله په فارسی کې چې کله جمله راشي نو د جمله معنا تمام ټول په ټول کلمات عرب د عربی کلمات د کلمتون جمع د کلمه یو لفظ ته وایي، معنی والا لفظ ته. نو کلمات عرب معنا را چې عربی کې استعمالیدو والا لفظ الفاظ یعنی کلمات الفاظ ته هم وایي. نو بدان کې ته پوه شه چې جمله کلمات عرب ټول د عربی کلمات د عربی الفاظ بر دو قسم است، په دوه قسمه دي. په عربی کې په قرآن حدیث کې چې څومره کلمات دي کنه هغه به دوه قسمه وي. اسمونه چې پکې څومره دي په قرآن کې د الحمد نواله والناس پورې یا د سوره د اعوذ بالله نواله تر والناس پورې دا چې څومره دي کنه نو دا به دوه قسمه وي، یا به دا معرب وي یا به مبني. دې کې چې څومره اسما دي اسمونه نو دا به یا معرب وي یا به مبني وي، او پکې فعلونه هم رالل، بیا پکې حروف هم رالل. په مبني کې به فعلونه او حروف راځي او په معرب کې به صرف اسمونه راځي. نو مونږ ته وایي بدان کې ته پوه شه چې جمله کلمات عرب ټول د عربی کلمات د عربی الفاظ بر دو قسم است، په دوه قسمه دي. اول معرب و مبني، یا به معرب وي یا به مبني وي. معرب څه ته وایي؟ معرب اول په دې باندې ځان پوه کړئ. معرب وایي کنه چې آخري حرف بدلیږي را بدلیږي، د آخري حرف اعراب بدلیږي را بدلیږي، د آخري حرف اعراب بدلیږي را بدلیږي، نو هغه ته معرب وایي. د کم اسم په اخر د آخري حرف اعراب چې بدلیږي را بدلیږي نو هغې ته معرب وایي. اول اعراب زده کوو. اعراب اوس وګورئ، یو دې ته مونږ پیش وایو، ټیک شو، دې ته پیش وایو، دې ته زبر وایو او دې ته زیر وایو. اوس دې ته په یو بل لحاظ سره رفع وایي، رفع، او دې ته نصب وایي، نصب، او دې ته جر وایي، جر. ٹھیک شو. نو دا چې کوم معرب وي کنه نو دا به یا رفع وي یا به نصب وي یا به جر. رفع نصب جر، رفع نصب جر. نو دا رفع نصب جر چې کنه دا صرف معرب اسمونه ته وایي. معرب اسم ته رفع نصب جر په دې درې حالتو کې به وي. معرب اسم به همیشه په درې حالتو کې به وي، یا به په رفع حالت کې وي، یا به په نصب حالت کې وي، یا به په جر حالت کې وي. اوس دغه پیش ته رفع وایي او دته یو بل نوم هم وایي، ضمتون، ضمه. دا د ضمتون، ضمتون، او فتحتون، 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 او کسرتون، کسرتون. نو دا ضمتون، فتحتون، کسرتون دا مبني تم وي او معرب تم وي، او صرف رفع نصب او جر دا هغه پیش زبر زیر ته وي چې هغه په معرب اسم باندې وي. معرب اسم باندې چې کله پیش وي نو هغه ته به رفع وي، او چې کله په زبر وي هغه ته به نصب وي، او کله چې په زیر وي نو هغه ته به جر وي. او عمدقه معرب اسم باندې چې کله پیش وي نو دته رفع ورته همیشه وي، خو کله کله ورته ضمه وي. ضمتون دی نو په ده باندې بیا دغه کوي وقف کوي نو ضمه وي، ضمه. او د فتحې ته په حاله په نصب هم ورته وي، او کله کله ورته فتحه وي، فتحه د زبر ته. او زیر ته د زیر خپل نوم په معرب لحاظ سره جر دی، او کله کله ورته کسره هم وایي، کسره. او چې کوم اسم مبني وي، مبني نو هغه به همیشه ضمون، ضمون، فتح، کسر. نو دا ضمون دا مبني سره خاص دی، صرف مبني اسم چې وي هغه ته ضم وایي، ضمون. او فتح دا مبني سره خاص دی، او کسرون دا مبني سره خاص دی،
خاص دی. ٹھیک شو. نو زم بیا اکثر مونږ وایو یاره دا هؤلاء مبنی بر یا مونږ وایو مبنی بر کسر یا مبنی بر کسره، مبنی بر کسر یا مبنی بر کسره. هؤلاء دا مبنی بر کسره دی، یعنی کسری سره مبنی دی. داسې اعراب به بیا مونږ وایو. نو دا ضم فتح کسر دا مبنی سره خاص دی. چې اسم مبنی وي او په هغه پیش وي نو مونږ وایو یاره ضمون. ٹھیک شو. یا ضمتون، دا ضمتون مبنی باندې مرازي ښه. ضمتون چې دی ضمتون دا په معرب اسم تم وای او مبنی اسم تم وای، نو دته ضمتون هم وای، ضمتون. او دا دته فتحتون وای، دا چې کوم فتحون دی دته فتحتون هم وای. فتحتون. او چې دا کوم کسره ده کنه دته کسرتون هم وای، کسرتون. نو چې صرف مبنی وي کنه نو هغه ته کله به ضمون فتحون کسرون وای او کله ورته ضمتون فتحتون کسرتون وای. نو دا ضمتون فتحتون کسرتون بیا داسې څوک نه وای، بیا وای ضمه فتحه کسره، ضمه فتحه کسره. نو دا ضمه فتحه کسره دا معرب اسم تم وای او مبنی اسم تم وای. او صرف ضمون فتحون کسرون دا صرف مبنی اسم ته وای. او رفع نصب جر دا صرف معرب اسم ته وای. معرب اسم صرف معرب اسم سره رفع نصب جر دا رفع نصب جر دا معرب اسم د پاره دی، معرب اسم سره خاص دی. ٹھیک شو. رفع نصب جر دا معرب اسم سره خاص دی. او دا ضمتون فتحتون کسرتون چې دی کنه دا د مبنی اسم د پاره استعمالیږي او د معرب اسم د پاره استعمالیږي، دوانو د پاره دی. او صرف ضم فتح کسر دا صرف مبنی اسم د پاره استعمالیږي. خدي. نو معرب اسم څه ته وایي؟ معرب اسم چې د هغه په د هغه اسم په اخیری حرف باندې اعراب بدلیږي، را بدلیږي. کله به ضمه وي، کله به فتحه وي، کله کسره وي، رفع به وي، کله به نصب وي، کله به جر وي. د پیشته مونږه رفع وایو، د پیشته مونږه به رفع وایو، او زبر ته به نصب وایو، او جر ته به زیر ته به جر وایو. لکه اوس ګورئ جاءني زیدون، زیدون کې دا وګوره د زیدون اخیری حرف باندې رفع ده، اخیری حرف حالت رفعی کې دی، حالت رفعی دی، حالت رفع کې دی. او رأیتو زیدن کې دا دال باندې اخیری حرف باندې دو زبرونه دي، نو مونږ دې ته وایو دا حالت نصب دی، نصب. وګورئ نصب. ٹھیک شو. او مررتو بزیدین د دې بعد وجه په دې دال باندې دو زیرونه راغلي، نو مونږ دې ته وایو حالت جر، حالت جر، حالت جر. ٹھیک شو. حالت رفع د دال باندې ضمه ده، نو دې ته مونږ وایو حالت رفع، یعنی در په دغه دال باندې رفع ده. دا زیدون د رفع په حالت کې دی، د رفع په شکل کې دی. او دلته کې زیدن چې دی دته مونږ وایو حالت نصب، حالت نصب. او زیدن ته مونږ وایو حالت جر، حالت جر. ٹھیک شو. نو اوس مونږ ته دغه وایي بدان کې جمله کلمات عرب بر دو قسم است. ته پوه شه چې ټول د عربی کلمات په دوه قسمه دي، یا به معرب وي یا به مبني وي. اوس راته د معرب تعریف وای، د معرب تعریف راته وای. معرب آنست، معرب هغه دی، معرب هغه کلمه ده، هغه اسم دی کې آخرش چې د هغې اخیری حرف، اخیری حرف کې آخرش چې د هغه اخر یعنی اخیری حرف با اختلاف عوامل، اختلاف معنی ده بدلیدل. او عوامل دا د عامل جمع ده، د عامل معنی ده عمل کوونکی. په اسم کې چې څه تبدیلی راځي د چا د وجې راځي، چې د چا د وجې راځي هغه ته عامل وایي. نو د عامل جمع عوامل راځي، دا واحد دی. او عوامل جمع ده، عوامل جمع ده. نو مونږ ته وایي با اختلاف عوامل، د عواملو په بدلیدو، عواملو په بدلیدو. معرب هغه اسم دی چې د هغې آخر یعنی د دې معرب آخر د عواملو په بدلیدو مختلف معنی ده بدل، او شود معنی ده شي، مختلف شود چې بدل شي. معرب آنست، معرب هغه کلمه ده کې آخرش چې د هغې آخر به اختلاف عوامل، د عواملو په بدلیدو مختلف شود بدل شي. چې عامل بدلیږي نو د هغه معرب اسم اعراب هم بدلیږي. چون زیدون، لکه زیدون در معنی ده کی، نو دلته کې ما هغه دلته ټول لیکلی دي. در کی لکه دې مثالونو کې
کې جاءني زیدون په جاءني دا جاء چې کنه دا عامل دی دا څه شی دی دا عامل دی ځکه دی زیدون له رفع ورکړی دا رفع نو په دې زیدون کې عمل کړی دی نو چې په دې کې عمل کړی دی ته موږ معمول هم وایو معمول او دې اسم ته موږ معرب ځکه وایو چې د جاء ولا اعراب ورکړي دي اعراب یعنی د جاء دا پیش د جاء د زید له دا پیش ورکړي دا دو زما دا دو پیش ولا تنوین ولا ورکړي دي نو جاءني زیدون زما خواله زید راغی دا جاء فعل دی دا زید فاعل دی او فاعل همیشه مرفوع وي حالت رفعی کې وي حالت رفع کې وي ٹھیک شو نو د حالت رفعی دا موږ بیا بل نوم وایو خام مرفوع او حالت نصب ته موږ منصوب وایو کم اسم چې باندې چې نسب وي هغه ته موږ منصوب وایو او چې په کم اسم باندې جر وي هغه ته موږ مجرور وایو مجرور یعنی دا اسم مجرور دی ځکه په اخره کې په زیر دی نو جاءني زیدون نو جاء عامل دی دا زیدون معمول دی او دته معرب وایو معرب ورته ځکه وایو چې د اخري حرف باندې اعراب بدل شوی دی نو دی پیش ته نه دو زما پیش دته رفع وای او د دقه رفع ته اعراب وای دقه رفع ته اعراب وای اعراب ورأيت رأيت فعل دی په دې کې دا تو ضمیر فاعل دی نو فاعل شته دی فعل او فاعل مخکې موجود دي او زیدن ولا مفعول شو نو مفعول به همیشه منصوب وي حالت نصب کې به وي حالت نصب کې به وي ښه نو دا باندې به فتحه وي یا به دوا فتحې به وي او فاعل به همیشه مرفوع وي فاعل همیشه مرفوع او مفعول همیشه منصوب وي حالت نصب کې به وي ومررت او زتیر شم دا مررت فعل فاعل دی او بزیدن کې دا با عامل دی ښه پدې کې دا با عامل دی با حرف جر با حرف جر دا عامل دی ٹھیک شو ځکه دی زید له دوه زیرونه ورکړي ما تاسو ته مخکې ویلو د اسم په علاماتو کې چې د اسم یو علامت دا دی چې داغه په شروع کې حرف جر لګیږي او د زیر ورکړي نو دا وګوره دا زیدین باندې د دوه زیرونه رااله نو د زیدین دا با پکې عامل ده او دا زید معمول دی معمول او معرب ورته وي معمول او معرب هم دغه معمول ته وي او معرب ورته ځکه چې د کې اعراب بدل شوی دی دوه زیرونه ورته راغلي دي نو دغه دوه زیرونه ته اعراب وي او دغه دال نه دی دال دی ته محل اعراب وي محل اعراب یعنی د اعراب زی محل زی ته وي ٹھیک شو نو اسمک دا وي معرب انس او معرب هغه دی کې اخرش چې د هغه اخر به اختلاف عوامل د عوامل په بدلیدو مختلف شوه بدل شي چون زیدون در جاءني زیدون ورأيت زیدن ومررت بزیدن نو ګورئ چې کوم اسم معرب وي کنه نو هغه به کله زیدون ویل کیږي کله به زیدن ویل کیږي کله به زیدین ویل کیږي لکه محمدن محمدن نو دا محمد اسم معرب دی ځکه کله په اخري حرف باندې دو پیش راغی رفع راغله کله په دو زیر راغله دو زبر راغله نصب راغله او کله په دو زیر راغله هغه ته جر وای ٹھیک شو دو پیش ته رفع وای دو زبر ته نصب وای او دو زیر ته جر وای یا یو پیش ته یو زبر یو زیر دې ته رفع نصب جر وای که یو زبر وي که دوه زبرونه وي که یو پیش وي که دوه پیشونه وي که یو زیر وي که دوه زیرونه وي دې ته رفع نصب جر وای امید ته په دې به تاسو پوه شوي نو ګوره زیدون زیدن زیدین نو دا وګورئ دا زیدون دا معرب اسم دی معرب اسم دی ته وایي چې د هغې په اخري حرف باندې اعراب بدلیږي ښه دا دو پیش ته اعراب وایي د دو زبر ته اعراب وایي دو زیر ته اعراب وایي ٹھیک شو نو دې ته موږ رفع نصب جر وایو دقې رفع نصب جر ته اعراب وایي دقې رفع نصب جر ته څه وایي اعراب وایي دلته زیدون باندې رفع ده نو د رفع حالت ته اعراب وایي دا زیدن باندې نصب دی د نصب حالت ته اعراب وایي نو رفع تم اعراب وایي نصب تم اعراب وایي جر تم اعراب وایي ٹھیک شو نو دا زیدون زیدن زیدین دا معرب اسم دی ځکه اعراب بدلیږي د عامل د وجنه نو دا کوم ته وي چې د عامل د بدلیدو د وجنه د دغه معرب اسم اعراب بدلیږي اوس کې قلمون دی قلمن قلمن کله به دا قلمون راځي نو دا حالت رفعی دی د اعراب بدل شو دو پیش دی او کله به قلمن راځي نو دا حالت نصب کړي دته مونږ وایو معرب اسم دی او کله به قلمن راځي دغه چن کتابن ٹھیک شو سبورتن مسجدن مسجدین تقشن غرفتن
سوق سوقا سوق. ٹھیک شو. نو چې کوم اسم باندې دا اعراب بدلیږي را بدلیږي کنه، کله په رفع راځي، کله په نصب راځي، کله په جر راځي، دغه اسم ته معرب وای. او دا د چا د وجه نه بدلیږي را بدلیږي. نو چې د چا د وجه نه بدلیږي را بدلیږي، هغه کس ته، هغه اسم ته، یا هغه فعل ته، یا هغه حرف ته عامل وای، عامل. او دته معرب وای چې په کوم اسم باندې دا زیدون معرب دی ځکه د اعراب بدل شو، زیدن معرب دی ځکه د اعراب بدل شو، او زیدین معرب دی ځکه د اعراب بدل شو. نو د په زیدون باندې د اعراب د چا د وجه بدل شو؟ د جاء د وجه نه. دا جاء عامل دی. پر رأیت زیدن، زیدن باندې عامل د چا د اعراب د چا د وجه بدل شو؟ دا د رأیت فعل فاعل د وجه نه. او مررت بزیدن، د زیدن کې دا با چې دا حرف د عامل دی وای ځکه د زیدین د اعراب بدل کو. ٹھیک شو. نو اوس موږ ته همدغه خبره کوي، وای جاء عامل است. دا جاء چې کنه جاء موږ چې را کوم جاء نی وی کنه، دا جاء دته عامل وای، دته عامل وای. او زید معرب است. دا زید چې کنه، دا زید اسم دته معرب وای. معرب چا کم اسم ته وای چې دا هغه اخیری حرف باندې اعراب بدلیږي را بدلیږي کنه، په اخیری حرف کله دو پیش راځي، کله دو زبر راځي، کله دو زیر راځي، نو دسه اسم ته معرب وای چې اعراب بدلیږي را بدلیږي. ها، نو دا دو زبر دو زیر دو پیش دی ته مونږه اعراب هم وایو، د دو زبر دو زیر دو پیش ته مونږه اعراب وایو. او چې په کم د کم اسم په اخیری حرف باندې چې کله دو زبر، کله دو زیر، کله دو پیش راځي کنه، نو هغه اسم ته معرب وای. نو دا زید معرب دی، زید معرب دی، زید معرب دی. جاء عامل دی، زید معرب دی. او وزم اعراب اس، او دا دو پیش چې کنه د تزمم وای، نو دا زمه چې دا کنه دا اعراب دی، دا د اعراب وای، اعراب. ودال محل اعراب، محل زی ته وای، جگہ اردو کې ورته جگہ وای، مونږ ورته زی وایو. او دال چې دی دا د اعراب زی دی، د اعراب په دې دال باندې راځي، اخیری حرف دال دی، نو په ده باندې به دا اعراب راځي. ښه، نو لکه اوس ګوره زیدون کې دا دال چې دی، دا دال چې دا دال پکې محل اعراب دی، محل اعراب. نو جاء عامل دی او زیدون معرب دی، او په دې زیدون باندې چې راکم دو پیش راځي کنه ضمه، دې ته اعراب وای. او دا دال چې دی کنه، دال دا دال په دې دال باندې دا دو پیشونه راغلي دي، نو دې دال ته محل اعراب وای، د اعراب زی ورته وای، د اعراب زی. ٹھیک شو. دغه شانته رأیت عامل دی، زیدن معرب دی، په دې زیدون کې چې راکم دو زبر دي، دا اعراب دی، اعراب دو دا دې ته نسب ته اعراب وای. ٹھیک شو، د نسب ته اعراب وای. او دا دال چې پکې دی کنه دته محل اعراب وای. او بزیدن کې دا با عامل دی، او دا زیدن چې دا معرب دی، معرب. او دا دو زیر چې دا اعراب دی، او دا دال چې دا محل اعراب دی، محل اعراب، محل اعراب. ٹھیک شو. دغه شانته ګورئ قلمون، قلمون یا دغه شانته محمود واخله، محمود، محمودن. دا محمودن اسم چې دی کنه دا معرب دی، دی پورا اسم ته معرب وای، معرب ورته وای. او په دې کې دا ضمه چې دا کنه دا دو پیش دته ضمم وای. ښه، ضمه دا ضمه چې دا کنه دته اعراب وای، دې ضمه ته اعراب وای. او دې دال ته محل اعراب وای، محل اعراب، یعنی د اعراب زی. ٹھیک شو. نو دې ضمه ته اعراب وای، او دې دال ته محل اعراب وای، او دې پورا محمود ته معرب وای. نو چې کوم اسم په اخیری حرف باندې دا اعراب بدلیږي را بدلیږي کنه، نو هغه پورا اسم ته معرب وای، پورا اسم ته معرب وای. د اخیری حرف باندې چې دا کوم حالت بدلیږي را بدلیږي، دغه حالت ته اعراب وای، او د اخیری حرف ته محل اعراب وای. ٹھیک شو. امید دې په دې به تاسو پوه شوي. نو دغه مونږ ته اوس وایي و چې جاء عامل است، په دې جاءني زیدون کې دا جاء عامل است، وزیدون معرب است. دا زیدون اسم معرب دی ځکه د په اخري حرف اعراب بدلیږي را بدلیږي. وزم اعراب است، او په دې زیدون په دې اخري دال باندې چې رقم زمه ده نو دته اعراب وای. ودال محل اعراب است، او دا دال چې کنه زیدون کې چې اخري کم دا دال دی نو دې دال ته محل اعراب وای، دا محل اعراب دی. ٹھیک شو. دقه شان ومبني ان است،
مبني اوس راته د مبني تعریف کوي او د هغه مثالونه راکوي. ومبني اسم انس هغه دی کې اخرش چې د هغې اخر ومبني انس او مبني کلمه انس هغه ده کې اخرش چې د هغې اخر با اختلاف عوامل د عواملو په بدلیدو مختلف مختلف نشي. ګورئ معرب کې څه وایي؟ معرب انس کې اخرش به اختلاف عوامل مختلف شود او دلته کې مبني انس کې اخرش به اختلاف عوامل مختلف نشود. نو معرب اخري حرف به د اعراب د عواملو په بدلیدو سره بدلیږي او د مبني اخري حرف چې دی کنه د عواملو پر راتلو سره به نه بدلیږي. ځکه مبني اسم چې دی هغه مضبوط اسم وي، د هغه اخري حرف باندې اعراب مضبوط وي، هغه نشي بدلیدی د عامل د وجې نه. ٹھیک شو؟ چون هؤلاء د هؤلاء چې دی کنه هؤلاء د دې اخري حرف د حمزه دی، حمزه او په دې حمزه باندې به همیشه دا زیر وي. حالت رفعی کې بم په زیر وي، حالت نصب کې بم په زیر وي او حالت جر کې بم په زیر وي، ځکه چې د هؤلاء مبني. اوس موږ ته وایي در حالت رفع کې و نصب و حالت نصب کې و جر او حالت جر کې یکسان یو شان اصل دی. نو دا به په حالت رفع کې، حالت نصب او حالت جر دریوانو حالتو کې به دا یو شانتي وي. لکه ګورئ جاء هلته کې جاء زیدون کنه، اوس د جاء په ځای باندې دا جاء زیدون کې چې دا زیدون باندې اعراب وکنه نو دا معرب اسم دی، ځکه د اعراب بدلیږي. نو اوس په موږ وایو جاء هؤلاء وګورئ نو جاء عامل دی او د هؤلاء مبني اسم دی، مبني دته موږ معرب نشو ویلی ځکه د پر اخري حرف باندې چې راکم اعراب دی کسره، نو دا به په حالت رفع کې بم وي. لکه دا به دلته کې وي جاء هؤلاء رأيت هؤلاء او مررت بهؤلاء. مررت بهؤلاء. نو ګورئ جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء. جاء هؤلاء نو ګورئ په دې حالت کې دا حالت رفعی دی، په دې حالت کې دا مبني دی. رأيت هؤلاء دلته حالت نسبی کې عموم دا هماغه یو شکل کې دی. مررت بهؤلاء دلته په حالت جری کې هماغه یو شکل کې دی. نو هؤلاء حالت رفع کې، هؤلاء حالت نصب کې، هؤلاء حالت جر کې، دریوانو حالتو کې په آخري حرف باندې زیر دی. وګورئ ٹھیک شو؟ نو داسې اسم ته مبني اسم وایي. مبني اسم څه ته وایي؟ چې د هغه د آخري حرف مبني څه ته وایي؟ مبني هغه کلمې ته وایي چې د هغې آخري حرف باندې اعراب بدلیږي نه. مبني حرف هغه مبني کلمه هغه کلمې ته وایي، مبني هغه کلمې ته وایي چې د هغه آخري حرف باندې اعراب نه بدلیږي. ٹھیک شو؟ لکه ګورئ ما تاسو له مثال درکو جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء. او په معرب کې ګورئ جاء زیدن رأيت زیدن مررت بزید. وګورئ نو هلته کې زیدن 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 او دلته کې ګورئ هؤلاء. ٹھیک شو؟ یا دغه چندې یو بل مثال تاسو واخلئ. جاء یعنی نور مثالونه چې څومره دي کنه ان شاء الله بیا به موږ د مبني قسمونه وایو، په هغې کې به بیا تاسو پوه شئ، او د معرب اسم قسمونه به وایو، په هغې به هم تاسو پوه شئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. امید دی تاسو په دې درس باندې ښه په اسانه پوه شوي او ما درته اسان تعریفونه او مثالونه مې درته ډېر ولیکل. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس به اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.